یو کس وایي چې بعضې خلک وایي چې د اولیاءو کرامو امام مولای علی دی. د اولیاءو کرام امام مولای علی دی. دا خبره د دې صحیح تعویل او توجیه هم کیدی شي او غلطه هم ده. نن سبا چې څنګه دا جمله استعمالیږي هغې پسې کوم شاته نظریات او عقاید دي، دا غلط دي. او که د دې دا مطلب شي چې زمونږ د تصوف سلسلې د حضرت حسن بصری رحمه الله په ذریعې سره حضرت علی رضی الله عنه ته رسېدلي، دا خبره درست. یو کس تپوس کړی چې زنانو د سر د ویښتو کاروبار څنګه دی؟ دا حرام دی. د انسان د بدن اجزا هغه محترم دي. ابن ماجه کې حدیث دی چې کله ویښته او نوکونه د بدن نه لرې کې نو هغه بیا په خاورو کې خخو، په کپړه کې وتړه، غوټه کا، په خاوره کې خخ کا. دا طریقې ده. لیکن هغه خرڅول دا د انسان د کرامت خلاف ورزي ده. خرڅول دا هغه څیز نه کېږي چې هغه ډېر معزز وي، چې کله ډېر عزتمن شی وي هغه نه خرڅېږي. نو انسان دا ټول څیزونه پیدا د انسان دپاره دي. نو چې انسان د خرڅ کو دا داسې کار لکه انسان دی ذلیل کو، دا هغه تذلیل دی کو د بل څه دپاره. د څه دپاره یې کې؟ د پیسو دپاره یې کې. نو پیسو ته د انسان ذلیل کو، ځکه چې دا ویښته د انسان د بدن جز دی. نو زه ویم چې دا کاروبار حرام دی، چې څوک دا کوي دا دې پرېږدي. یو کس وایي چې پراپرټۍ والا چې کوم مکان په کرایه باندې ورکوي په دې باندې کمیشن اخیستل جایز دي او که نه. که چېرې دا پراپرټۍ والا دې دپاره ناست دي چې دی مکان، یو کس ته د مکان د کرایې ضرورت دی او بل کس مکان وسره سیوا دی په کرایه ورکول غواړي، دی په منځ کې د دواړو سره خبره کوي، ځان ستړی کوي، نو دا کمیشن د حق الخدمت دی، دا جایز دی. او که د طریقه ته تفصیل بیان کی چې په دې طریقه باندې کوي نو بیا به د هغې مناسب جواب ورکولی کېږي. لیکن دا حق الخدمت اخیستل جایز دی. په دې کې البته کله کله زیاتې کېږي. پراپرټۍ والا یو کس ته ووایي چې هغه ځای کې یو کور دی په کرایه، که ته غواړې نو زه به یې تا ته په کرایه واخلم. بیا کرایهدار لاړ شي مالک سره باروبار خبره وکړي، نو بیا پراپرټۍ والا وایي چې ما ته پیسې راکړه. لکه د څه شي پیسې تا اخلې؟ تا خو صرف کور په نښه خبره دې لا نه ده کړي. نو دا هم د پراپرټۍ والا زیاتې دی، ځکه چې په دې کې ځان نه دی ستړی کړی. کورونه خو د خلکو وي. یو کس تپوس کړی دی چې د یو سړي نکاح د یوې زنانه سره وشوه او د هغې زنانه نه د دې سړي زوی پیدا شو. د هغې نه پس 13 کاله وشول چې دې سړي کور پرېښی دی، نشې به کولې، تللی دی، واپس نه دی راغلی. آیا 13 کاله پس د ده نقاب باقی ده او که نه؟ د امام ابو حنیفه رحم الله مسلک په دې کې دا دی چې د دې سړي همزولي چې څوک دي په دې لارو کوڅو کې په دې کورونو کې هغوی ته دې وکتې شي چې د هغوی عمرونه 90 سال ته ورسي، 4.5 کاله، نو بیا د ده د ښځې نکاح د بل چا سره کیدی شي. لیکن نن سبا عمل د مفتیانو حضراتو فتوا په دې قول نه ده، هغه د امام مالک رحم الله په قول او په هغې باندې زیات مناسب هم ده. د ضرورت لپاره په بل مذهب فتوا ورکولی شي. امام مالک رحم الله دا فرمایي چې د سړي د ورکېدو 4 کاله وشول او اته پته یې نشته دی چې کوم ځای کې دی، او خبره داسې ده چې دا سړی یا مړ شوی دی، ختم شوی دی، نو بیا د حکومت په ذریعې سره دا نکاح د قاضي شرعي عدالت کې د قاضي په ذریعې سره هغه نکاح فسخ شي او قاضي د دې زنانه د بل چا سره نکاح تړلی شي. یو کس تپوس کړی دی چې د سحر د مونځ نیت څنګه دی؟ د سحر د مونځ نیت څنګه دی؟ د سحر د مونځ نیت دا دی چې په زړه کې ته راولې چې زه د سحر فرض کوم، بس په زړه کې دا راوله چې زه د سحر فرض کوم. الله اکبر. نیت تعلق د زړه سره دی. او که په ژبه باندې ویل، لکه زمونږ علما وایي چې په ژبه ویل پکار دي، ځکه چې کله کله زمونږ د زړه تصور او خیال بل طرف ته وي، نو بیا په عربۍ کې داسې وی: نویت ان اصلی صلاة الفجر لله تعالی خلف هذا الامام متوجها الى جهة الكعبة الشریفة. الله اکبر. په خپله ژبه کې وی
نو د سحر د فرض نیت کوم په دې حاضر امام پسې خاص الله جل شانه لره الله اکبر دغه نیت کافي. یو کس تپوس کړی چې په خیبر بینک کې نوکری کول څنګه دي؟ ما ته پته نشته چې خیبر بینک کاروبار څه دی. دا د کاروبار پورې ده، د مسلې حکم اله بیانېږي چې د مسلې نوعیت واضح شي، ما ته پته نشته. یو کس تپوس کړی دی چې آیا دا حدیث موجود دی چې د یو عالم په قتل باندې به الله جل شانه 15,000 نفوس وجني، سزا کې به قتلې 35,000 د یو عالم په قتل به وجلې کی. که چېرې دا حدیث موجود وي نو کوم کتاب کې؟ ما ته پته نشته چې دا حدیث دیم او کنه. البته حدیث مبارک داشته چې د عالم مرګ هغه د ټول عالم مرګ دی، د ټول انسانیت مرګ دی. داشته د عالم مرګ د انسانیت مرګ ځکه دی چې عالم خلکو ته راهنمایي کوي، دا حلال دی، دا حرام دی، دا جایز دی، دا ناجایز دی، دا روا دی، دا ناروا دی. او چې ته کله عالم مړکې نو ته وې چې دا دین ختم شي، او د دین ختمول چې ته غواړې نو دا تا ټول انسانیت ختم کو. هغوی مړ شول ځکه چې د الله په نږدې ژوندي خلک هغه دي چې چا ایمان اختیار کړی دی او څوک تقوا اختیاري او اعمال صالح کوي، او دا اله کېږي چې د دین نه خبرداری وي. او عوام الناس د دین نه خبرداری د علماو په ذریعه باندې زده کوي، نو د عالم وجل ټول انسانیت قتل. یو کس تپوس کړی دی چې جنابت کې یو سړی جرابې واچوي نو په جومات کې تېرېدی شي او کنه؟ جنبي سړي ته او جنابت والا زنانه ته او حایزي زنانه ته چې حیزي وي او نفسا زنانه ته چې نفاس کې وي جومات ته تلل دا جایز نه دي، په دې باندې پابندي ده. نو جنبي سړی جومات ته نشي دی، که جرابې اچولي وي که نه اچولي، جرابو سره هغه دپاره جواز نه پیدا کېږي. دویم تپوس یې کړی دی چې د شپې پیاز خوړل څنګه دي؟ دا د طبیب او حکیم نه تپوس وکړه، دې تعلق د مسلې سره نه دی او زه طبیب نه یم. د شپې پیاز خوړل که چېرې ستا خېټې ته نقصان ورکوي نو مې وخوره، او کس نقصان نه درکوي نو شرعاً په دې باندې پابندي نشته. دریم تپوس یې کړی دی که چېرې یو سړی وتر مؤخر کي، دی وایي چې تهجد د پاسم نو هغې نه پس به بیا وتر کوم، او بیا ته نه دا وتر پاتې شي دی تهجد ته پا نسېدو نو بیا به قضا د دې وترو راړي او که نه او قضا به راړي. قضا به راړي ځکه چې وتر واجب دی، د وترو قضا شته. څه وخت به قضا راړي؟ سحر د سنتو نه مخکې د دې په کور کې پټ د هغې قضا وکړي. اذان شوی دی او د سحر مونځ لا نه دی شوی، نو اول د وترو قضا راړي او بیا د سحر مونځو کې سنت او فرض. دویمه دا ده چې په دې وخت کې وتر تهجد دپاره مه پرېږدئ. ډېر خلک داسې کوي طالبان هم، او هغوی نه بیا وتر پاتې شي، عوام خو لا پرېږده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به وتر تهجد نه پس کول کله، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په ځان باندې کوم په اعصابو مضبوطیا او قبوه داسې زمونږ ستاسو نشته. ابو هریره رضی الله عنه صحابي دی او صحابه کرام په عمل کې ډېر تکړه وو. هغوی ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ابو هریره 3 کارونه کو، په هغوی کې یو کار ورته دا وفرمایل چې اوده کېږي نو د سملاسطو نه مخکې وتر کو، یعنې پښمني باندې مه پرېږده. یو کس وایي چې د یو سړي احتلام وشو او احتلام نه پس چې د کپړه وکته نو 2 ځایه په هغې کې نجاست لګېدلی و، هغه نجاست د ووینځلو او نوره کپړه پرتوګې نه دی وینځلی. آیا په دې کې مس کولی شي او که نه؟ او په دې کې مس کولی شي. صرف د نجاست د ځای وینځل په ده باندې ضروري دي، او ټوله کپړه وینځل پرتوګ یا کمیس یا صادر هغه وینځل پې ضروري نه دي، هغې باندې وینځلی شي. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کپړه کې به دا لګېدلی و نو ما به هغه کپړه ورته ووینځله، هغه ځای هغه ټاکی. وان بقع الماء لفی ثوبه، بخاري شریف کې حدیث دی. او بیا د هغې هغه ټاکی به د هغې په کپړه کې ښکارېدې، ځکه چې اوچه کپړه چې ته هغه خاص ځای ووینځې نو هغه لونده ټاکی ښکاري،
او رسول الله صلی الله علیه وسلم مست جمعات تلاړو په هغه کې مسکی. بل تاسو کړه دې چې کومه کپړه کې احتلام شوی هغه ځای کې نجاست لګیدل او د احتلام هغه اوچ شو او هغه وینځلی نه و، نو چې کله دې بیا ود کیږي نو هغه کپړه د سملاستو په وخت کې اچولې شي او کنه او اچولې شي، په هغه څه فرق نه پروزي. او اوچ نجاست چې بدن سره لګي نو بدن وسره نجس کیږي نه. د یو کس ته پوسونه کړي خو ته پوسونه داسې ګډ وډ دي، علم لدونی علم تکوینی د کې تفصیل د هغه بیا ځان ته تاسو کوي، دا پرچای چې د شاده ځان ته تاسو. یو کس وایي چې آیا دا خبره ټیک ده چې درود ابراهیمی دا دوا جدا جدا درودونه دي، یو اللهم صل ابتدا کیږي او بل اللهم بارک نه؟ دا ستا خپل سوچ ته وهم دې خیال لیدې، دا خبره چرته په کتاب کې نشته. دا یو درود شریف دی، اللهم صل اللهم بارک، دا یو دی، دې ته درود ابراهیمی وای. او چې کله وې نو داسې نشي کولای چې یو او بل پرې دې دا دواړه بوي. بل تاسو کړه دې چې سړی گاډي چلی ډرایوینګ کوي نو تلاوت اوریدل یا نعت شریف اوریدل یا ذکر کول څنګه دی؟ جایز دی، کولای شي. دریم تاسو کړه دې چې د مز دوران کې کچري او سړی په سر باندې ټوپۍ سمای نو کوم لاس سره به سمای؟ خلاص سره او که غس لاس سره؟ چې کوم لاس سره دې سما کا، لیکن غس لاس سره بهتر ده. یو کس تپوس کړی دی چې آیا د 22 کالو په عمر کې سړی ته واده کول پکار دی؟ چې څنګه بالغ شي نو واده کولی شي. او نن سبا بهتر دا ده چې مور او پلار بچی بالغ شو او جنۍ بالغه شو نو فوراً دی واده کوي. د دې لپاره حد متعین نه دی چې پدې کې نه. او که مؤخر کو چا واده نو په هغه باندې سهار نشته. خو البته د فقه کتابونو دا لیکلي دي چې کله سړی په ګناه کې مبتلا کیږي، ګناه کې د واده د نشوالي د وجې نه، نو ګناه ترکول چونکې ضروری دي، نو دغه وخت کې واده کول واجب شي، بیا د سخت ضرورت وي دته پکار دی یا د مور پلار ته چې دته د واده بندوبست. یو کس تپوس کړی دی چې یو سړی عمره وکړي نو خپل وختې لا نه دي اغشتي، مناسک د عمرې پوره کړ، خپل وختې لا نه دي اغشتي، نه دي پرې کړي، د بل وخت کټ کولی شي، پرې کولی شي او کنه، او د بل وخت پرې کولی شي، خو چې د خپل مناسک د عمرې ټول سره ته رسولي، طواف او سعی کړي. دویم سال کړی دی چې د خپل وخت په خپل اغشتې شي کنه، او خپل وخت په خپل هم اغشتې شي، چې پس ځان ته په سر باندې ماشین کیږي او وخت والی، دغه سه زنانه هم خپل وخت په خپل پرې کولی شي. یو کس تپوس کړی دی چې ورځې ما په وترو کې دعای قنوت اونوي او په آخر کې مې سجده سهو هم اونکا، بیا ما دا وتر واجب دوباره وکړ، آیا دا طریقه ټیک ده؟ او تا ته پکارو چې کله تا دعای قنوت په وترو کې اونوي نو په آخر کې تا ته سجده سهو کول پکارو، او چې سجده سهو دې وکا نو ستا وتر درست شو، ځکه چې دعای قنوت ویل واجب دي. او چې کله تا هغه وخت سجده سهو ونکا نو اوس تا باندې اعاده د وترو واجب ده، ځکه چې واجب د نه ترک شوي دي، نو تا ټیک وکړ چې بیا دې دوباره وتر وکړه. یو کس تپوس کړی دی چې د وترو نه پس سړی تهجد کولی شي او کنه، او کولی شي. وتر یو کل ماسخوتن او د هغې نه پس دی وایي چې ما ته پاسېدل ګران دي، نو دغه وخت کې نفل وکړي 4 رکعاته 8 رکعاته نو کولی شي. حدیث مبارک کې راځي ام المؤمنین نه چا تپوس وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به تهجد څه وخت کې کول؟ وی فرمایل په اول لیل کې هم کړي دي، وسط لیل کې هم کړي دي، آخر لیل کې هم کړي دي، یعنی د شپې اول حصہ کې هم کړي دي او په منځ کې هم کړي او په آخر کې هم کړي دي. او بیا دا فرمایل چې په آخر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تهجد و بیا په پیشبانی په وخت کې ټول عمر